أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. सूरत आल इमरान सलोरमा सिपारा 159 नंबर आयत। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम। दा उहद पा गजा के सहाबे किरामना बाजे कोताही उशला पागे वर्त तंबीह मिलोशला और दमाते ऐलान अल्लाह पाक उको ब्यावर पसीदा नसीहत व तौलेशो दा मुनाफिकान दादा लस्तून मार दे दी नजाम साथे दी पर मकर फरेब के मरा दे। द उहद पर जंग के सख्ता खौफनाका गलती शेवे वा जबरदस्त कोताही शेवे वा शायद के पैगंबर अलैहिस्सलाम ज़ुल्म मुबारक उम्र सहाबे किराम न खफशी हुई शायद के पगल मुबारक के दार अगली की तीसरा और दिया मशवरा न कोमा नबी पर मशवरा बकार न कोमा न अल्लाह पाक यो अजीबा अंदाज के नबी सहाबे किराम और सफारिश पैगंबर अलैहिस्सलाम तौका अवल अल्लाह पाक दख्फल तरफ ना दमाके ऐलान होकर जका कि अल्लाह का मालूम दा कि पैगंबर अलैहिस्सलाम का गुस्सा कई का गम कई न रजान दा पारा न दा अल्लाह दा रजा दा पारे कई जावत अल्लाह फरमाई फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम यानी तो अल्लाह पर रहमत और मेहरबानी दे सहाबे किराम नरम शेवे कुल अखलाक री कुल खुई रे कस्ता पजेबा ने बल सोकवी न पता न लगी कि पदा से सख्त मामला के दी तरह सचल को खुदा खुदा अल्लाह मेहरबानी रा जिसने मेहरबान पैगंबर दे उम्मत का मिलोरे खुदे मशा फर्ज कर पैगंबर अलैहिस्सलाम ज़ुल्म मुबारक सख्त वे मिजाज सख्त वे खुदा सहाबे किराम बर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने चाहते रसंग राटोल शेवे कभी न गलती केदा और पैगंबर अलैहिस्सलाम पर सख्त भी बाने अरियो रानियो सदैवर कोला या खो बद यरी चता तख्ती दिलू या बद शर्म निज देन रातलन नदे सहाबे किराम हो सआदत और नेकबख्ती
هغه به روکه شوې وه دوی به محروم پاتې شي د مسلمانانو دا ډله به خوره وره شوې وه خو الله پاک پیغمبر علیه السلام له نرم زړه ورکړی دی نرم خوی یې وله ورکړی دی نو پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو اصلاح هم کوي او که د صحابه کرامو نه څه کمی وشي کوتاهي وشي په هغې چشم پوشي هم کوي نو که احد میدان کې صحابه کرامو نه د پیغمبر علیه السلام متعلق څه حقونو کې کمی راغلي وي الله سفارش کوي چې معافې کا الله خپل حق وربخلی دی معاف کړي دي تیم معاف کا او د دې صحابه کرامو د زړه خوشحالولو لپاره دوی ته دعا مو کا الله نه سوال وکړه چې زما دا ملګري یا الله وبخي نو دا صحابه کرام چې زخمیان شوي دي شهیدان شوي دي دوی چې ستا دا ښکلی مزاج وویني دا روڼ تندي وویني نو دوی به مطمئن شي زړه به خوشحاله شي او یوازې معافي کول نه چې بس صرف او دې بخل آینده چې بیا کوم معاملات پیښیږي دوی سره بیا هم مشوره کوه وشاورهم فی الامر او کله چې مشوره وشي نو د مشورې نه پس چې کومه فیصله وکړله نو توکل او بروسه بیا په الله کوه ځکه چې متوکلین دا د الله خوښ دي مشوره دا به د چا سره کې مشوره به د هوښیارو خلکو سره کې عامو خلکو سره عوامو سره مشوره نه بلکې د هوښیارو خلکو سره به کې فبما رحمة من الله لنت لهم پس په سبب د دې په رحمت د الله پاک باندې لنت لهم ته دوی ته نرم شوې فبما رحمة من الله پس د الله د رحمت په وجه باندې لنت لهم ته صحابه کرامو ته نرم شوې زړه دې ورته نرم دی ولو كنت فظا کچرې ته سخت خوی والا وې غلیظ القلب سخت زړه والا وې لانفضوا من حولك دا ملګري به ستا نه چاپېره تس نس شوي به خواره واره به فاعف عنهم نو ته دوی ته خپله معافي وکړه واستغفر لهم او د الله نه م ورله معافي وغواړه وشاورهم فی الامر او په کار کې د دوی سره مشوره کوه فبما رحمة من الله پس په مهربانۍ د الله لنت لهم ته دوی ته نرم شولې ولو كنت فظا کچرې ته سخت وې والا وې غلیظ القلب او سخت زړه والا وې لانفضوا من حولک دا ملګري به ستا نه چاپېره خواره واره شوي وو فاعف عنهم نو دوی ته معافي کوه واستغفر لهم او دوی دپاره د الله نه معافي غواړه وشاورهم فی الامر او دوی سره مشوره کوه په کار کې وشاورهم فی الامر مشوره ورسره کوه د پیغمبر علیه السلام مشورې ته څه حاجت دی چې څه پیښیږي خو د الله د طرف نه ورته وحی راځي په هغې باندې کار کوي نو د صحابو سره د مشورې څه ضرورت دی واقعي د پیغمبر علیه السلام مشورې ته حاجت نشته دی خو چې د صحابه کرامو سره مشوره وشي نو د هغوی پې زړه ښه شي چې ګوره موږ نه یم پکې تپوس وکړه زموږ مشوره یې هم واخېسته یو دا چې د هغوی پې زړه ښه شو
او دویم دا چې پیغمبر علیه السلام امت ته د مشورې تعلیم ورکوي. پیغمبر علیه السلام خو همیشه به دې سره نه وي چې کار پېښ شي نو څه به کوي؟ چل ورته ښایي، مشوره وکړئ. نو په مشوره کې خیر وي، فایده وي پکې. نو پیغمبر علیه السلام با صحابه کرامو سره مشوره کوله. په دې کې د دنیا هم خیر دی او د آخرت هم پکې خیر دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو بنده د یو کار اراده وکړي او د مشورې نه پس د کار کولو یا نه کولو فیصله وکړي، نو الله پاک ته د صحیح او فایدې هدایت ورکوي. د صحیح کار او د فایدې د کار هدایت ورته کوي چې مشوره وشي د هغې نه پس د یو کار کولو یا نه کولو فیصله وکړي. یو بل حدیث مبارک کې دي چې کله ستاسو حاکمان تاسو کې بهترین خلک وي او ستاسو مالداره خلک سخیان وي او ستاسو معاملات خپلو کې په مشورې سره کېږي، نو د ځمکې مخ ستاسو لپاره بهتر دی، ژوند درله بهتر دی. او چې کله ستاسو حاکمان بدترین خلک وي او ستاسو مالداره خلک شومان وي او ستاسو معاملات ښځو ته وسپارلی شي، اختیار هم د ښځې شي، نو بیا د ځمکې خېټه کې دفن کېدل تاسو لپاره بهتر دي د ژوند نه، بیا د مرګ ښه چې مالدار خلک هم شومان وي او حاکمان هم بدترین خلک وي او اختیار هم د ښځو شو، نو بیا درله مرګ ښه دی. مطلب دا چې کله تاسو باندې خواهش پرستی غالب شي او بیا د خو او د بدو نه نظر قطع کړي، د پیدمند او د نقصاني څیز نه نظر قطع کړي او صرف د ښځو د خوشحالولو لپاره معاملات ښځو ته وسپارئ، نو دغه وخت کې بیا درله مرګ بهتر دی. او دا مطلب نه چې ښځې سره مشوره نه کوې، مشوره کوه. د پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرامو داسې د نورو نیکانو خلکو مشورې بیبیانو سره راغلي دي، خو اختیار به د سړي وي د ښځې نه. لکه ماشوم چې د تینه پرې کې عن تراض منهما و تشاور، خدای قرآن کې ویلي ښځه او خاوند به مشوره وکړي، دواړه په رضامندۍ ماشوم د تینه پرې کوي. دې کې دې مسله کې خو بس پوره د ښځو اختیار دی چې کله ماشوم د تینه پرې کوي، سړي ورسره څه کار وي. خو بیا هم خدای وایي دا کار د سړي او ښځې سره مشوره وکړي، په رضامندۍ او په مشوره کار وکړي. کم بنده نه چې مشوره غواړي نو هغه به هوښیار سړی وي، او بیا چې کم بنده چې هله مشوره ورکوي نو د داسې کار مشوره به کوي لکه چې ځان لپاره یې کم خوښ وي، نو د حقې کار مشوره به ورکوي، دا نه چې ځان له یې خوښ نه دی او بل ته وي داسې کار وکړه. مشوره به په کمو کارونو کې کوي، کم کار چې په قرآن او په حدیث کې واضحه معلوم دی هغې کې به مشوره نه کوي. لکه مونځ وکړم که ونه کړم، ولې بیا نه کوې؟ دې کې به ته مشوره کوې چې مونځ وکړم او که ونه کړم، او روژه ونیسم او که نه نیسم، او حج له لاړ شم که لاړ نه شم، او زکات ورکړم که ور نه کړم. دې کې مشورې مه کوه، خو د خدای حکم دی، بغیر د مشورې د خدای حکم دی، په دې عمل وکړه. البته دا مشوره کولی شي چې سخت کال حج له لاړ شم که بل کال له لاړ شم، دا مشوره کولی شي. او مونځ فرض دی، په یوه بجې وکړمه که په باندې په یوې وکړمه که په یوه نیمې وکړو، راځئ ملګرو مشوره کوو چې مونځ په څو وکړو. دا مشوره کولی شي، یوه په باندې یوه نیمه په څو وکړو. دا مشوره به نه کوې لکه ماسپښین مونځ وکړو که پرېږدو، نه کوې به مونځ.
دا مشوره به هم نه کې چې بس د ماښام مونځ هم وکړو او ستړی ستومان یو د ماسخوتن دا به هم ورپسې وکړو چې بس په وخت ودې شو نو دا خو ته د ماسخوتن دا مونځ د ټیم نه مخکې کوې نو دا په مشوره کېږي دا خو د الله حکم دی چې د ماسخوتن ټیم داخل شي هلې به یې کوې نو جیز ناجیز به پکې ګورې هسې نه چې بس ټول کار په مشورو کې او جیز ناجیز ته یو نه ګورې نو کم حکم چې واضح طور باندې قرآن او حدیث کې شته هغې کې ستا د مشورې ضرورت نشته نو مشوره چې غواړې د عقلمند بنده نه به مشوره غواړې ناپوهه بنده نه مشوره غواړمه په یو مسله کې د ډېرو کسانو رای یو طرف ته شي او د لږو کسانو رای بل طرف ته شي او د دې لږو کسانو رای دام د شریعت مطابق وي مخالف د شریعت نه نه وي او د ډېرو دا رای هم مخالف د شریعت نه نه وي نو بیا د اکثریت خبره ومنه او چې کله فیصله وشوله او اراده دې وکړه نو فاذا عزمت فتوکل علی الله چې اراده دې وکړله نو بیا توکل او بروسه په الله پاک باندې وکړه او خدای مکه په دې مشوره کې تا ته څه نقصان ورسېده نو بیا څوک ملامته کومه خو تا وینو ستا ومنل نو دا نقصان راته ورسېد دا پیغورونه مه کوه بس دا به د الله د طرف نه مقرر وه فاذا عزمت فتوکل علی الله هر کله چې ته قصد او اراده وکړې فتوکل علی الله ستوکل او بروسه وکړه په الله ان الله يحب المتوکلین الله محبت کوي د توکل والو سره ان ينصركم الله فلا غالب لكم کچره الله ستاسو سره امداد وکړي فلا غالب لكم نو هیڅوک په تاسو باندې غالب نشته وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده او که الله در سره امداد نکي وان يخذلكم که الله در سره امداد نکي فمن ذا الذي فصوب هغه کس ينصركم چې امداد بر در سره وکي من بعده د الله نه پس چې الله امداد نکي نو بل څوک دی هېڅوک هم نشته وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله پاک باندې فليتوکل المؤمنون پکار دي چې بروسه وکي مؤمنان الله پاک باندې بروسه وکي دا بروسه لایق دا الله پاک ذات دی دا الله زبردست دی نو مسلمان له پکار دی چې په الله بروسه وکي الله د مسلمانانو کوتاهي معاف کړله او پیغمبر علیه السلام ته هم حکم وکړه چې تم ورته معافي وکړه او بیا مخکې فرمایي د چا خبرو پسې زما او خالص په الله بروسه وکړه نو چې د الله امداد در سره شو نو ته به غالبې لکه بدر میدان کې د الله امداد راغی نو صحابه کرام غالب شو که فرض که الله امداد نه کوي نو بل څوک امداد کولی نشي وما كان لنبي ان يغل غل يغل غلول پټولو ته وایي او خیانت
کولو ته وایي څه پټول او خیانت کول. واقعا د بدر داسې پیښه شوې وه چې مال غنیمت په لاس باندې راغی، راجمع شو، نو په دې کې یو څادر غیب شو، د مال غنیمت یو څادر غیب شو. بعضې خلکو وویل شاید چې پیغمبر علیه السلام دغه څادر ځان لا اغوښتی وي. دا وینا چې چا کړې ده نو دا خو یا منافق او منافق کوي داسې خبرې، او دا هم ممکنه ده چې یو ناپوهه مسلمان داسې ویلي، او په دې خیال چې شاید چې پیغمبر علیه السلام ته د الله د طرف نه دا اختیار وي، د الله په حکم به یې اغوښتي. نو الله پاک آیات نازل کړ چې ما کان لنبی ان یغل، پیغمبر لا مناسب نه دي چې هغه خیانت وکړي، او د پیغمبر په باره کې دا ګمان مه کوه چې خیانت به یې کړي. د غلول معنا خیانت، خاص کر مال غنیمت کې خیانت کول، په مال غنیمت کې غلا کول، دا د عامو غلاګانو نه خطرناک غلا ده. مال غنیمت د ټول لښکر حق وي، نو که دې کې یو بنده غلا وکړله نو د سوونو د زرګونو خلکو غل شو. نو که چېرې دې بیا وایي چې دا حق زه رسول غواړم، نو چا چاته به یې رسوي، دغه سوونو زرګونو خلکو ته نشي رسولی، نو د ده غاړه بیا نه خلاصېږي. او که دې معافي غواړي نو دې به د چا نه معافي غواړي. د دې خلاف که د یو بنده نه چا غلا کړي نو یا خو به یې دغې بنده ته ور ورسې یا به ورته ما معاف کړه. نو د یو کس کار اسان دی او داسې د سوونو د زرګونو کار ګران دی. په یو جهاد کې پیغمبر علیه السلام ته مال غنیمت راجمع شو، بلال اعلان وکړ چې چا سره څه راجمع کړئ، ټولو راجمع کړل او پیغمبر علیه السلام بیا هغه تقسیم کړل صحابه کرامو باندې. دې نه وروستو یو صاحبو هغه سره داسې د وړۍ یو پړی هغه یې راوړو، په ما سره خدا پاتې شو، زما خیال نو دا واله. پیغمبر علیه السلام رحمت للعالمین، په امت د مور او پلاره زیات مهربان، ورته یې دا زه څنګه والم، دا په ټول لښکر کې زه اوس تقسیمولی شم چې تا نه والم، زه ته پېښو د قیامت روز پېښو سې دنه نالم. وړی د تارونو نه یو پړی جوړ شوی، دا به ټول لښکر نه څنګه رسېږي، یو تار یې نه رسېږي. نو دا رسول ګران دي، اوس یې زه نالم، ته پېښو قیامت پېښه. نو مال غنیمت کې خیانت کول، غلا کول، دا د نورو غلاګانو نه سخت جرم دی. دې کې د ټول مخلوق حق دی. نو کوم کس چې مال غنیمت نه غلا وکړه، د قیامت پر ورځ دا غلا به یې ورته په دې سر باندې بار کړي، په دې سټو په اوږو به یې ورته بار کړي. که چا اوښ پټ کړی دی، اوښ به یې ورته په اوږه سور کړي، او اوښ به چغې وایي زه د غنیمت مال ومه، دې سړي پټ کړی ما، اعلان به کوي. که ګډه چیلې وي په دې سټ به ورته سړی چغې به وایي، که نغدې پیسې وي په دې سټ به یې ورته ایښي او چغې به وایي. که په قیامت کې به شرمېږي. نو مال غنیمت دې کې خیانت ډېر سخت جرم دی. یو مطلب یې دا شو چې مال غنیمت کې خیانت کول دا د پیغمبر کار نه دی. او بل د احد په غزا کې پیغمبر علیه السلام خفه شو، زخمی شو، صحابه کرامو ته پرې معافي وکړله.
نو اوس چې صحابه کرامو ته معافي وشوله الله دې صحابه کرامو له یو قسم تسلي ورکوي چې زړه کې ګورې وسوسه را نه ولي چې پیغمبر علیه السلام خو په ظاهره معاف کړم او زړه کې رانه خفه دی هسې نه چې مقرا شي نو په بله موقع کې رانه دا زور ونه باسي نو الله صحابه کرام مطمئن کړل چې زما محبوب ګورې داسې نه کوي چې په خولې یوه او په زړه یې بله چې په خولې درته ویلي چې ما بخلې په زړه کې یې بخلې دی نو لکې دا وسوسه مه راوله د پیغمبر کار دا نه دی چې په زړه کې یو څه او په ظاهره بل شو او بل دا چې صحابه کرام الله پاک پوهیږي چې د پیغمبر علیه السلام عظمت او عصمت دا هر وخت په زړه کې حاضر ساته پیغمبر علیه السلام د دې ټول مخلوق نه د اوچتې درجې دی او پیغمبر علیه السلام د دې ټول مخلوق نه زیات پاک دی او ډیر امانتګر دی دا په ذهن کې هر وخت حاضر ساته نو د پیغمبر علیه السلام باره کې چې ته بېهوده خیال دې ورته رانشي چې ته دا ګمان ونه کې چې مال غنیمت کې به یې څه شی پټ ساتلي ځان دپاره او دا وینا شاید چې په دې وشوله چې په کنډو 50 تیراندازو هغوی خپله مورچه پرېښودله ولې هغوی له به پیغمبر علیه السلام پوره حصه نه ورکوله ولې بعضې څیز به یې چې پټ ساته نه دا ډله نه وباسه چې ګورې پیغمبر علیه السلام څه شی پټوي نه نو پیغمبر علیه السلام الله پاک ښکلي خوی والا ښکلي اخلاقو والا پیدا کړی دی ستاسو د غلطۍ معافي درته کوي نو تاسو به هم د پیغمبر علیه السلام د عظمت شان خیال ساتئ زړه ته داسې معمولي کمزورې خبره د پیغمبر علیه السلام باره کې نه راولئ اما کان لنبی هم مناسب ندی یو پیغمبر د پاره ان یغلا چې څه خبره پټه کړي یا څه شی پټ کړي څه خبره هم نه پټوي او څه شی هم نه پټوي یو جهاد کې کامیابي وشوله او د یو کافر په باره کې پیغمبر علیه السلام د قتل اراده کړه چې دی به جمدې نه پرېږدم چې جنګ قلار شو حقه سړی یو صحابي راوست او پیغمبر علیه السلام ته مخکې که ده سره بیعت وکړه پیغمبر علیه السلام ورته وکړه ته مخ یې واړو دا خو د وکیلو دی او ده سره بیعت وکړم او دی مسلمان کړم په خولې دا خبره نه کوي خو ویې کتل او مخ مبارک یې واړو بیا صاحب راغی را مخکې که صاحبه ده سره بیعت وکړه بیا ورته وکتل مخ مبارک یې ترې واړو درېیم ځل بیا په څلورم ځل یې را مخکې که نو بس پیغمبر علیه السلام لاس ورکړو بیعت یې ورسره وکړه صاحب یې مسلمان کړ نو بیا داسې وکتل وی تاسو کې یو مو خیار نو چې درې ځله مې ته مخ واړو خو وجلې به مو که نه یو صحابي ورته وایي د سترګو په اشاره به دې راته ویلي که نه سترګه به دې واړو نو زه به پېښ شوی نو ما به دې څکوالی د سترګه په اشاره به دې راته ویلي وی پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې نبي ته دا مناسب نه وي چې دا پټه د سترګو خیانت وکړي دا هم خیانت دی چې سترګه ته چې مړې کا خو بس په اندازه پوهېږي چې مخ مې ترې واړو نو دا پټې اشارې دا هم د پیغمبر سره نه ښایي وما كان لنبي ان يغل مناسب ندی د نبی لپاره ان یغل چې د خیانتو کې پټولو کې د یو څیز یا د یو خبرې ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامه هغه څوک چې پټولو کې مال غنیمت کې اغلا او خیانت وکړي یأت را بشري بما فعل مال غنیمت غلا سره غله چې د پټ کړي وي یوم القیامت د قیامت پر ثم توفى كل نفس بیا پورا بدله به ورکړي شي هر یو نفس ما کسبت چې د نفس کوم کسب کړي وي وهم لا یظلمون او په دې به ضربر ظلم ونه کړي شي
अफमन इत्तबअ रिضवान अल्लाह, आया पस अगसो किताबेदारी दा अल्लाह दा रजामंदे करी हुई, कमन बाअ बिसखतिन मिन अल्लाह, आया दे दा अगचा सर बराबर दे कि रुजू करी दा पगुसे बाद दा अल्लाह, सो के पगजब अक्सर नो अगा और सो के दा अल्लाह रजामंदी ग्वारी दा बराबर बिना। अफमन इत्तबअ रिضवान अल्लाह, आया अगसो को किताबेदारी दा अल्लाह दा रजामंदे करी दा, कमन बाअ बिसखतिन मिन अल्लाह, आया दे पशान तेरा अगचा दे, आया दे दा अगचा बराबर दे बाअ बिसखतिन मिन अल्लाह, सिद रुजू करे दा गुस्से दा अल्लाह, व मअवाहु जहन्नम, और दा ठिकाना जहन्नम दे, व बिअसल मसीर, और ढेर नाकार दे दा वर्तलो दा दे। हम दरजातुन इंदल्लाह, दे बंदियानो दा पार दरजी दी दा अल्लाह पनिज़बान ने, दा अल्लाह पनिज़बान ने बंदियानो दा पार दरजी। वल्लाहु बसीरुन बिमा यअमलून, अल्लाह पाक बसीरुन लिदुन के लिए बिमा पाग सबान ने यअमलून चिदी अमल कई। नो नबी और गैर नबी बराबर न दे, हम दरजातुन इंदल्लाह, पैगंबर अलैहिस्सलाम द टोल नो उच्चता दरजा और पसे द नूर खल्क दा गी द शान मुनासिब दरजी दी, नबी और गैर नबी बराबर न दी। नो दा तमे द लालच कार दा द पैगंबर कार न दे, यो पैगंबर लालच न कई। नो अल्लाह ता टोल मालूम दी कि कम द कमे दरजे वे द टोल कारुना अल्लाह विली। नो अल्लाह दा से कम हिम्मता और लालची न पैगंबर कई, कम हिम्मत और लालची अल्लाह पैगंबर कई ना, न पैगंबरान द लालच न बिल्कुल पाक। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना, तहक़ीक़ सर अल्लाह पाक एहसान करे वे प मोमिनानो बांधे। लक़द मन्नल्लाहु, तहक़ीक़ सर अल्लाह एहसान करे वे अलल मुअमिनीना प मोमिनानो बांधे, इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन, कि पदवी के राले गले दियो पैगंबर, मिन अनफुसिहिम ददीद नफ्सुना, ददीद कौम न दे, ददीद जिन्स न दे, इंसान दे पैगंबर राले गले दे, हम दी सरनास तपासा खबर अतरे करी दी, ददीद जिबे दे, ददीद कौम दे, हर किस्म अनवार व बरकात दा कौम दे पैगंबर न हासिलूली शिप आसान वाले। दा खलक दे पैगंबर अलैहिस्सलाम द हालातुना, द अखलाकुना, द जुनते रोलना, अमानतदारेना, पाकबाजेना खो वाकिफ दी। ज़िक्र अख्पल कौम खड़े रे, अख्पल खानदान ले, उसको दे मौजिज़ा क्या रखी, देर पासाना बे खलक उमनी। फरस का पैगंबर चले नो इंसान नौ, और यो पेरे खुदे पैगंबर करे वे, या यो फरिश्ते पैगंबर करे वे, और अगर मौजिज़ा क्या रखो ना खल्को वे दा खुद दगे नौए और दगे किस्म दादा विस्पल कमाला की टोलदा से कोलिशी नबिया बदा चा मौजिज़ा मौजिज़ा न गणला, और कि इंसान इंसान ता मौजिज़ो खई न पुईशी कि दादा द कार न दादा अल्लाह कार दे, न मौजिज़ा द पैगंबर और करामत द वली खास फ़िअलुल्लाह दे, द बंदा पदे के वसो इख्तियार नहीं द अल्लाह पर इख्तियार वाली की। दे आयातुन के अल्लाह पाक द पैगंबर अलैहिस्सलाम शान बयानी, हालत बयानी, द पैगंबर अलैहिस्सलाम सलोर शान ले लेके बयानी। यतलु अलैहिम तिलावत बकई, यतलु अलैहिम आयातिही, द पैगंबर अलैहिस्सलाम यो ड्यूटी तिलावत द आयातुन दे। दा ज़ाहिरी माना पदे बांधे को अरब अहले जुबान दी पोइदल अमल इन पे को, और फिर बेमदूती द पैगंबर अलैहिस्सलाम वयुज़क्कीहिम,
पैगंबर अलैहिस्सलाम बदले खल्क को तज़किया द नफ्स कई सफाई बे कई नो द दुई दा ज़ुड़ना दा बद हर किस्म गंदा ख्यालातों ना गंदा सोचनों ना गंदा अकीदों ने बे पाक साथी द शिर्क और कुफर ने बे पाक साथी नो दा ज़ुड़ना बोला लकदर एकमाल उमगी चमकदार देखी और दा चमक द मुसलमान द ज़ुड़ना द अल्लाह पाक दा आयातुना बदे के कम आम मज़ामीन दी तागे बांधे अमल बकई द पैगंबर अलैहिस्सलाम पर सोहबत बांधे पर तवज्जो बांधे द अल्लाह पर हुक्म बदा चमक भी हासिलेगी और बल ड्यूटी द पैगंबर अलैहिस्सलाम दादा व युअल्लिमुहुमुल किताबा पैगंबर अलैहिस्सलाम बा दे कौम ता तालीम वर्कई द किताबुल्लाह के कम मुराद दी अगब व बयानई न पारबे बांधे खो अरब पोइदल और कुरान के दास आयातुन रिश्ता के पागे बांधे अरब प मतलब न पुएगी कि दे न मुराद द अल्लाह सदे न पैगंबर अलैहिस्सलाम द अल्लाह अगा मुराद वर्त बयानई व युअल्लिमुहुमुल किताबा या यो लफ्ज़ दासी कि दागे गणी मानी हुई न दे के द अल्लाह कम माना मुराद दा न पैगंबर अलैहिस्सलाम अक्का माना व तौखी द्रेमा ड्यूटी युअल्लिमुहुमुल किताब और सलोमा ड्यूटी व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता द हिकमत खबर व बयानी द उखियारतिया खबरे अगर द राज खबरे अब पैगंबर अलैहिस्सलाम बयानी खुदा द पैगंबर अलैहिस्सलाम सलोर हैसियतुना पदे दे के अल्लाह पाक बयान कर लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना पताके सरा अल्लाह एहसान करे प मोमिनानो बांधे इज़ बअस फीहिम रसूलन के पदी के यो पैगंबर ला ले गए ने मिन अनफुसिहिम दबी द नफ्सुन ने यतलु अलैहिम आयातिही अगलुल पति बांधे आयातुन द अल्लाह व युज़क्कीहिम और पाकई दी लरा द गंदा ख्यालात व अकायदना पाकई द गंदा खुयुनना व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता और दी तालीम वर्कई द किताबुल्लाह वल हिकमता और द उखियातिया द खबर व अहादीसु व इन कानू मिन क़ब्ल लफी ज़लालिम मुबीन अगर चूजी मस्किन देना पक्कारा गुमराहे के कुरान नो नाजिल शुवे मुदाखलक कारा गुमराहे क्यों सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना अल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।